د واده تیارې ته خو ډېره خوشحالېږي خو کمرې پرې ښودو ته هم تیاره شه. د خپل ورکوټي ماشوم سره چرته ځمه؟ هلنډ زه څه وکړمه؟ یو بار کې کار وسی انګریزانو له شراب جوړې ورکې به پیسې هم پکې کېږي او مزې هم پکې کېږي. No. سوچ ورونه. Calm down. Okay, please check this guy out of here. Please sit down. دا په دې باندې څه شو؟ څه ویلي دي ماته ته؟ Please راځه ما سره. Sit down. What do you think? Who the hell you are? What was that? What the hell was that? Is this the way to behave? Is this really the way? No, that's not. That's a man, not a dog, okay? چې یو شړک درنه تیر کړمه دلته داسې ګزاره نه کیږي چې څوک درته یو کنځلو کې نه څلور ورته کوه نو هله به دا بې غیرته پوهېږي دلته راشو مونږ نوکروله او دوی راته د سپي په نظر ګوري شرم درځي څه غیرت در کې شته ها تمنا شرور اور اندر را پاسوا خدا می دادی आवाज کوم عجیبه ده نه د مور لحاظ نه د خور نه حیا یره زما زوی شجاع هاي چې زهر به مانګونه وبینو د کمرې نه بروتو او دوی ته وګوره لا تر اوسه پراته دي څه وشو ما دومره سهار وختي دی ولې را پاسولم ولې دا سهار وختي دی څو لږ نور ته وګوره چېرته ورسېدو تاسو دواړه ښځه خاوند خو په خوب اړو مړېږئ نه ثانیه چېرته ده دنه او دده د هغې په سر درد دی داسې بانې جوړي په شرابۍ سبا نه چې هغه راپانه سي چې راپاسې نو په خپله به بار روځي ایوه ډېره د باندې ګرانه ده اما اوس سر شروع نه شي زم فؤاد سره ملاوېدوله چې هغه راپانه سي دکې حړایا نشته او دې جر مخکې به داسې څه جادو کړی دی سې پې خوړلی دي چې زمونږ اړ څه اوري نه بس زما شجاع بچیو چې زما به اورېدل او زما به منل او سریندر جی راځه پریت جی نن مې ډېره موده پسند دی هی لندن کې نور کله کله مخ ښیي که نه زه دا خو دې ومنله چې ته نورې سپومې نه دا خو په پریت پوهېدو والا باندې ده چې هغه یې نور ګړي که سپوږمۍ زما دپاره خو ته دواړه یې خیر دې پریت جی کاکې دودو نو خاندې ونی سردار جی دا امید مې نو دا پیشونګړې تا ساتلې مطلب د څه دی هغه ورځ په بار کې ښه بېعزته شوی دی انګریز نه اوس پوه شوم تا ساتلې دی اے شجاع ته بار نه څه تللی وې سردار جی زلتا پارت ټایم جاب کو ما ته دې ویلم نو ځه دروغ شه دې ځانه څه وشو خیر خو دی اے پریتی د ما ته دروغ ویلو ما ته وی طبیعت مې ټیک نه دی او بیا هلته لاړو بار کې خرمستانه شروع کړې وي نه مستي یې نه کوله بېعزته کېدو د انګریز پلار نه رښتیا ویم زه اوس یې معاف کا سردار جی ما دروغ په دې وجه ویلو چې ما ته هغه دوست ویلو چې یاره فی الحال لا غږ مه کوه چې کله نوکري پخه شي نو بیا وایه هی څومره معصومه دی معاف یې که که نه دا پهلني اور اخریني دروغ دی او پریتی ستا په خوله مې معاف کما ځه یو خبره خو کا تا ته د ده په پارټ ټایم جاب کولو څه مسله ده پرېږده چې 2 پیسې وګټي خپله خو لګې په دواړو لاسو راټولې او پریتی ما ته به څه پرابلم وي ما له خو کار په کار دی پټین دې راځي هوټل دې صفا کوي او زه دې نور هېڅ نه غواړم زه خانه اوس ته هلته هم کار کولی شي خو سردار جي ته وایه او بیا ځه ښه جی مننه ستاسو ډېره نو ایشوز جی پلیژر ځه لاړ شه خپل کار کوه او ټول پوره که ګورې جی سردار جی اسې سردار جي هلک خو راته ډېر شریف ښکاري خو ستا غوندې شریف نه دی څه مطلب دی ستا مطلب چې پریت تا ډېر ښه پېژني ستا کور ودانه چې تا څومره شریف ګڼي ګورې دا غومره شریف ته یې نه ای ښه پرده کې اوسه اسې ډېر خوش نصیب ہے سردار جي چې ښه هلک درته میلاو شو
چرته زړه خو دې په بیا نه لو پته نشته خو زړه مې ټوپونه شان وي د ګورو لپاره خدای وبخه مړی ولی تا ته څه مسله ده زه پرېږده څه به خورې څه به خورې او سره باندې وخوره ډېره وږې شوې یم کاکي راوړه چې دار څه خوري فهد سو شو دومره پریشانه ولې ښکاري یار هر ځای کې په انټرویو ورکول ستړی شوم د هر ځای نه کال خو راشي خو جاب نه میلاویږي اوس راته ته خپل ووایه چې زه پریشانه یم او که نه زه په دې خبره پویم ګوره زما طرف نه چې څه کېده که نه ما پوره کوشش وکړو ستا سی وي ما 2 ځینو کې ډراپ کړه خپل افس کې مې خبره وکړه خو اوس لاس لار روانه وته ګوره چې اوس ونشو د دې مطلب نه چې اډو کېږي منه ګوره ته لږ انتظار وکړه یار د کور حالت هم ورځ تر ورځه خرابېږي کامرانه یاره ته یو ځل شجاع بای سره خبره وکړه چې هغه ما لندن ته وغواړي ته لندن ته تلل غواړې لندن او یار دلته ما ډېر کوششونه وکړه هېڅ نشته دی ملک کې ما نه به دې ملک کې هېڅ هم جوړ نه شي ګوره پاکستان کې هر څه شته خو ته محنت خو وکړه کوشش وکړه کامیابی به الله تعالی درکوي ګوره ستا وړاندې زم یم یار زم دلته اوسم همدلته ګټم خپل کور والا سره خوشحاله یم یار د هر چا قسمت ستا غوندې نه وي قطر والو ته خو تپلې ما ته صرف دومره چې د شجاع بای سره خبره کې او که نه که تا دا فیصله کړې ده نو زه به ستا دپاره خبره وکړم شجاع بای سره تھینک یو یار هیڅ خبره نه ده اټس اوکې ژوند همداسې پریشانه کېږه مه حالا مالا راکې چې زه هم لیټ جوړ کما نه نه پرېږده هېڅ ضرورت نشته سهار وختي دې را سره زوی وجنګولو اوس دې راته ځان نه ښه ښځه جوړه کړه ما هو هیڅ نه دي کړی اوس ته دومره ماشومه نه یې د شپې زما زوی ښه ټیک ټاکي خوشحالي موږ سره خبرې کوي ګپ لګوي د شپې چې کمرې ته درشي خدای خبر چې څه ورته ووایې چې سهار راپاسه موږ سره په جنګ شي یو زما هیره ده مجال دی که د هغې په خوله کې ژبه او یا یې شجاع ته څه داسې ګډې وډې خبرې کړي چې هغه موږ سره په جنګ شوي او ته د واده نه مخکې خدای خبر چې کم تعویضونه دې پې کړي سل پې خوړل دي اوس چې کله مې ته راغلی نو زما خو بلکل یو خبرې ته م غوږ نږدي داسې هیڅ خبره نه ده زر کوشه دلته نه داسې هیڅ خبره نه ده زه تا ډېره ښه پېژنم چې څومره چالاکې دا زما کور دی زر کوشه دلته نه زر وکېږه ځان یې راته ښه ښځه جوړه کړه راکړه زه به ناشته جوړه کړم اوس به چای پخه کړم Never mind, mate. If you're gonna work in a bar, you need to know how to make a drink. And to make drinks, you need to make drinks for yourself. So go ahead and drink this. نه زما وروره زه شراب نه څکم پلیز You need to drink, Shuja. You need to drink. Drink. Drink, Shuja. Drink. نه زه شراب نه څکم ما کله هم شراب نه دي څکلی زه شراب نه څکم Drink, you bloody idiot. Drink. 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 زه شریم شراب نه څکم لعنت دې وي په دې ځای باندې لعنت دې وي په دې ځای باندې په ما هغه کار مې کړی چې کوم ما تر نن ورځې پورې نه وکړ کامران ګډ نیوز سدي سر زمونږ قطر والا چې کم کلاینټ دی کنه جی هغه مختلف ښارونو کې د دفترو کولولو پلان جوړي او دې ښار کې چې کم دفتر کولاوي دا به د هغې منیجر جوړوي سر ما او مبارک شه
سر دا خو ډیره غټه خوش خبري ده. او منیجرې سره سره ستا تنخواه به هم زیاتېږي. دا ټوله ستا د مهنت نتیجه ده. قدرت در باندې مهربانه دی. سر دا صرف زما د مهنت نتیجه نه ده. زما د مور او پلار مهنت د هغوی د خوارې او د دعاګانو نتیجه ده. ټیک وې. کوم مور پلار چې په خپل اولاد د حلالو ګټه خوري که نه، د هغوی په وینه کې ایمانداري او دیانتداري ضرور وي. ماشاءالله ستا والد صاحب د صفت لایق دی. بېشکه سر زما والد صاحب په خپل ژوند کې ډېر مهنت کړی دی. کوچه سپور یې خوړلی ده، سبق یې راماندې ویلی دی، موږ له تعلیم راکړی دی. د هغوی چې څومره شکریا ادا کم کمه ده. او د الله له طرفه هغوی ته د خپل مهنت بدله میلاویږي. کامران، زما یقین دی چې ته به همدغسې مهنت کې یو نه یو ورځ به ضرور ترقي کې. انشاءالله سر. ښه سر، زه په خپل نوي افس کې زما یو ملګری دی، هغه هم ډېر ټیلنټډ دی، هغه اپوینټ کولی شم؟ او خو اول خو چې دفتر اسټیبلیش شي بیا وله نوکري ورکه. ټیک ده سر. الا خدای غرق شوم کنه، برباد شوم کنه. لکه دا ټیم دې ستا د راتلو یو خو ته لیګل او د پاسه بدون نخري. ویری سوری سردار جی، بس د شپې خوب نو پورا. ځنو بیا خوبونه پوره کوه. آئنده بنه کیږي سردار جی، آئنده بنه کوم جی. واده جی یې په خواده وکړه. په خواده سردار جی. ښکاري چې بېګا دې ډېرې خرمستیانې کړي دي. سردار جی بس پوه نه شوم نو یو ملګري په زبردستۍ راکړ او تا اوس کل ډېر کچه وختې ته بیا به نه څکوم جی. ځه هېڅ خبره نه ده، ګورو چې مخکې به ته څه کوې. ځه کار کوه. الله راته زوم ستا خواته در روانو، ډېره ښکلې ښکارې. ما ویل چې نن دواړه یو ځای چې وسکو. ښه دې وکړل. ایله مې زړه سپک شي چې تا سره خبرې وکړم او کښېنم. شکر دی چې ته ما سره یې. شکر دی چې ته ما سره یې. تا سره خو کامران هم شته ثانیه، ما سره خو هیڅوک هم نشته. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. ښکاري چې کامران رالو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه خبره ده؟ نن خو ډېره ښایسته ښکاري. چې درله روړم چې پرېږده، نن به موږ دواړه بار ځو، آیسکریم به خورو. اے بابي، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما اوس ثانیه پلان جوړ کړی چې بار وځو آیسکریم به خورو. تاسو هم راسره لاړ شئ که نه؟ دا ولې؟ زه چې لاړ شم څه به وکړم؟ لاړه شه ماشوم به زه سنبال کم، ته به به چېرته لاړه شي. راځئ که نه بابي؟ راځې که نه؟ داسې کو چې ټول به لاړ شو. تمنه تم راځه. راځئ چې ټول ځو، ډېر خوند به وکړي. ښه ده، ټیک ده، خو بابي تاسو به هم راسره دی.
زه ټیک شوه زر ځان تیار کې بس ټول ځان تیار شي شابه بابي اوس موږ خوشاله شي کنه زبم فرشم اے بابي دا دومره لایټ لپسټیک مسله لګولې ده لګې ډارک کې سمه ده مده نه هغه شاکینګ پینک ولګوي هغه پرته چې ده هغه تاسو سره ډېر میچینګ وي सके हाँ हाँ मेकअपونه کیږي تکه مخازو چې خاوندان په ملک کې نه نو هغه دومره ډوډ سنگار نه کوي ها الا دومره تیز لپسټیک الله دې معفو کی لکشر مخ ځان کې لګ عقل را ولا کو چاولې دي نو خو بسوي چې خاوند نشته نو دا ډوډ سنگار چاته کوي او ته چې ټول خدا خپل ماده کوم ستاسو لاسم ارسوان دي تاسو ها تاسو په جنما تاسو څنګه یې ریلیشن واجی کاری چې پاکستانی لکات بل اخستې لیګل کې ایلیګل ها دا واخلا سٹارټ ټپ مننه تاسو مال صرف د ټپ ته پار راغلی وېس نه رښتیا ووایم نو ستا لیدو ته مې زړه شوی نو راغلم او ولې جي ته چې که نه په ما ډېر ښه لګې پته نشته ولې نور څه ووایم خبرې زما چې دی که نه په زړه هېڅ اختیار نشته که څوک مې خوښ شي که نه نو بس د زړه په کور کې دې رقم او ټیک دی جي خو زه پرېږده تا هغه واوره چې څه درته زه وایم ټیک ده جی زه یار پرېږده زه چې ځو بیا درته وایم چې زما زړه کې تا دپاره څه دي نه جي دا وخت خو دا زما د جاب ټایم دی دا هم ټیک وې ځه څه راباندې اوس کوه څه واخلې سیم نن خو ډېر ښایسته پخلی کړی دی ته مو خوره زه به د چایو نه پس نه زما د لاس نه اول زه چې وخوره که نه نه ولې وخوره ته وخوره ای هیرا راځه موږ سره ناشته وکړه نه پنګونو مال چې راپاسېدلی دی نه ما خوب ته پرېږدي او نه په خپله وده کېږي باقي تاسو ولې پریشانه کېږئ او په دې غریب ولې دومره غوسه کوئ دې کې د ده څه قصور دی او په خوله ویل خو ډېر اسان دي کله چې خاوندان بار وي که نه نو ماشوم ساتل ډېر ګران شي بیا یې مور د پلار په شان پالي چپ شه ته خو دا په هیرا څه وشو د هیرا بابي خو یې ورځ تر ورځه بدلېږي او دا ټول
د شجاع بای د غیر موجودګۍ په وجه دي. نو مونږ دې باره کې څه کولی شو کامرانه؟ تر څو چې شجاع بای واپس نه راغلی تر هغې موږ صرف صبر کولی شو. شجاع چې دلته کې و نو هغه ټایم خو مونږ دومره نو خوشحاله څومره چې ثانیه او کامران دي زموږ هم د مینې واده شوی خو پته نشته واده کېدو سره هغه مینه چېرته لاړه غیبه شوه. ثانیه او کامران څومره خوش قسمته دي یو بل یې خوښ که او حاصل یې که دوی دواړو څنګه ښایسته طریقې سره خپله مینه سرته ورسوله. شجاع هلو هیرا څنګه یې ته؟ هیرا زما ته ډېره زیاته یادېږي. شجاع زه تاسو ته ویلی نشم کنه چې زما ته څونه یادېږي. تاسو ټلیفون هم کله کله کوئ او زما زړګیه ما ته پته ده خو فلحال لا زه دومره ګټم نه چې په فون باندې خرچې شروع کړم. شجاع ثانیه او کامران خو په پاکستان کې خوشحاله دي. تاسو پلیز واپس راشئ. او هیرا ته واقعي چې ډېره هوښیاره وختې. راته ووایه امي خو تا سره ټیک ده که نه؟ زه به هغې ته سپیشل وایم چې ستا خیال دې ساتي. شجاع زه ستا د مور ذمهواري نه یم، زه ستا ذمهواري یم. زما صرف ته پکار یې. او هیرا بس زما زړه ته سترګې پټې که او داسې ګڼه چې زه تا سره یم. زما اسې د دروغو په خیالونو کې ته نه پکار، زما په حقیقت کې ته پکار یې. هلو یاره خو نو شجاع دومره ګران کارډ او هغه هم ختم شو. یاره خو وای زما خدایا څنګه یې تاسو؟ وعلیکم سلام. څنګه یې کامران؟ ډېر وخت نه مې غوښتل چې تاسو ته کال وکړم خو په آفس کې دومره بیزي وم چې ټایم میلاو نه شو. ها وایه څه خاص خبره وه؟ شجاع بھائی هغه فهد دی که نه هغه لندن ته تلل غواړي. د کوم ایجنټ په تھرو چې تاسو تللی وایي د هغه نمبر پکار دی. هغه ته ووایه په دې سودا کې تش نقصان دی، داسې سوچ دې نه کوي. دا تاسو څه وایي شجاع بھائی؟ موږ خو دا ګڼو چې تاسو هلته ډېر خوشحاله یې. کامران زما قسم وخوره ووایه چې چاته به هم نه ویم. جی وایي ګوره خبره دا ده دلته چې غیر قانوني راشي د هغه د سپینه بدتره زندگی روزانه مړ کېږم او روزانه ژوندی کېږم. نو تاسو اوس سپری دی واپس راشئ. چا یو خو به قرباني ورکوله که نه، د مور ارمانونه خو هم پوره کولو که نه. ځکه زه راووتم د قربانۍ په دې سفر باندې. مور ته اوس وایه چې خوشحاله شه. دې میاشت کې مې 50,000 ګټلي دي، زر به یې درولېږم. موږ ته ستاسو خوشحالي پکار ده شجاع بھائی، موږ ته پیسې نه دي پکار. یاره دا ټولې بیکاره خبرې دي.
دارم خوشاله وکنه خپل عزت یې جوړ کړ. ولې مور داغه نه خوشاله شوه؟ اوس څه چې پلار ونه کړی شو هغه به یې زوی کوي. بېشکه زما د ټوله زندګي برباده شي. بهرحال زه تا سره هیڅ قسمه بحث کول نه غواړم. بس ته صرف فهد د دې نه منې کا او هېڅکله هم په دې لاره باندې راتلو ته ته پرې نه دی. مرګ په تیرو کې دې ځای ته را رسېدلی یم نو پته نشته چې رالم څنګه. په دېرشو کې صرف 6 کسه پاتې وو اخره کې. خو تاسو مخکې ولې څه نه ویلي؟ یاره څه څه مې ویلې وې. هلته خو د هغې خلکو په وجه موږ دومره ذلیله شوي وو چې څه هم راته یاد نه و. بهرحال پلیز زما وروره زما خوږ وروره د خپلې وروندارو او زما د بچي ډېر خیال ساته. بس داسې وګڼه چې د هغه پلار ته دا تاسو څنګه خبرې کوئ شجاع بھائی؟ هلو هلو تمنا بابي په دې باندې څه شو ولې جړې دي دومره؟ ته ډیره زیاته تیزه تبه ده. هغه ترور چېرته تللې ده چې دې زر تر زره ډاکټر له بوځي؟ بابي امي خو بازار ته تللې ده، هیڅ پته نه لګي چې واپس به څه وخت راځي. ښه هغه داسې وکړه که نه خبره واوره فرش کې که نه د تبې دبې پرته زر راوړه. شب تلي کوه. بابي دا خو خالی دی، صرف 2 کترې پکې پاتې دي. یا الله ښه هغه زما پرس راوړه. شابه زر کوم څه کومه زه دا واخلې بابي. راکه دې کې خو دومره پیسې نشته چې زه به اوس دوایي راوړم. اوس به څه کومه؟ بابي تاسو ثانیه بابي نه تپوس کې کنه زه نه څه به خامخا یې غي سره زه ثانیه نه تپوس کوم زه ثانیه نه تپوس کوم. سما بچي الله هیرا راځه کېنه. ثانیه د مبشر طبیعت ډیر زیات خراب دی. څه شو په مبشر باندې؟ دا ډیره زیاته تیزه تبه ده او ما سره پیسې هم نشته. یو منټ دا ته ځان سره کا او دوايي ولا روړه او د نور پیسو ضرورت بیا ما ته وایا. نورا شجاع چې امیله پیسې رولېږي نو دا برته زه واپس کوم بیا. دا ته څه وی؟ مونږ یو ځای اوسېږو، ستا پریشانی زما پریشانی ده. بیا داسې د پردو خبرونه کې زه ورشو سوله دوايي روړه. تھینک یو. یار نبیل تراته دا وایي چې موږ به تر کومې پورې داسې غیر قانوني یو؟ که زما منې نو پیپر میرج وکړه. پیپر میرج دا یو حل دی چې ته به لیګل شي. یاره نشي کېدی، څه بله طریقه وښایه. یار نور هم ډېرې طریقې دي، څوک راګیره کا. څه بکواس کوې ته؟ یار زه خو درته دا وایم چې ته دا برید په خپل جال کې راګیره کا، روزانه هم تا پسې دلته راځي، لیګل به شې ته. زه نه پیژنم هغه. یار ما ته خو داسې ښکاري چې ته د دې خوښې. یار ما ته نشته پته چې څوک ته د کم ځای ده. یار شجاع دا ډېره کم عمره وه چې کله دا خپل خاوند د انډیا نه دلته راوستی وه. هغه خپله خو مړ شو
خو خپل مال حال ټول یې د دې په نوم کړی دی. اوس همداسې اخوا دېخوا ګرځي، کله چا سره او کله چا سره. روزانه ځان له نوي ملګري ګوري. که زما منې که نه ته هم دې سره واده وکړه، لیګل به شې. ته چې که نه د خپله مشوره ځان سره ساته. زما واده شوی دی، زما ښځه شته او زه ورسره ډېره مینه کوم. پوه شوې پې؟ او یار دا خو او شجاع یار راشه، دا خو بالکل بې خوده ده. څه به کوو دې سره؟ یار دغه خوا کې د دې کور دی، چې دا کور ته ورسو. نه ته ورځه. او یار زه یوازې نشم وتلی، ما سره به دې شبه راځه. هله راځه شبه. او دا بعضې ښځې خو دومره سپېرئ چې د راتلو سره د خاوند غشتنو کړن پسې
ډېرې پیسې جمع کړې دي 50,000 روپۍ به رالیږي څوک چې د کار کولو والی که نه هغه دلته کې هم کار کولی شي دا دی که نه کامران بھائی دې دلته کار نه کوي څه شجاع ته ما سره واده کولی شي زما زړه وایي چې ته درغله نه یې هرا ته تعلیم یافته یې او ټوله ورځ کور کې یوازې ناسته یې ته جوب ولې نه کې ستا مور نوکری کړې ده که ستا خواښې نوکري کړې ده خو په کور کې بل چا زنانه نوکري کړې چې ته به کې او وره کامرانه دا خپله ښځه به دې ښه پوه کړي چې دا خپل تعلیم په مونږ نه خرڅوي نه خو په دې کور کې چا ښځو کار کړی دی او نه به کوي پوه شوې ته نو وایه راته کې را سره واده غواړې لیګل کېده زه به ستا ټول دردونه ټول غمونه خپل کم رښتیا